السلام علیکم ملګرو. جنید خان ملک ریاض ویلی دی چې هر قسم ظلم به برداشت کم، خو د عمران خان خلاف وعده ماف گوا په هر صورت کې نه جوړېږم. جی عدت نکاح کیس فیصله ولی پرون عدالت اونکړه، ولی پرون فیصله سناو نشوه. عدالت کې پرون یو عجیبه منظر، جګړه پکې هم شوی، کنزل ویناګانې پکې هم شوی دي. سایفر کیس باندې به سماعت کله کیږي؟ پی ټی آی د چیف جسټس قاضی فایز عیسی نه او د سپریم کورټ نه یو ډیره غټه مطالبه کړې ده. لاهور های کورټ نه پی ټی آی ته یو غټ ریلیف ملو شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون یو بل ایم ان ای سیټ چې کوم دیغه هم پی ټی آی ته ملو شوی دی. سینیر صحافي عمران ریاض ته حج تلو، مطلب د سپریم کورټ نه ولا اجازت ملو شو، پاغه د غنوم ای سی ال لیست کې و. اوس حج ته تلو د غنوم چې کوم دی کلیر شو، حج ته بو سغزي سینیر صحافي عمران ریاض. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نړمبه د عمران خان عدت نکاح کیس باندې خبره کوي چې پرون دغه کیس فیصله اوریدو والا فیصله په 23 مئی باندې عدالت محفوظ کړي و، چې وی چې په 29 مئی باندې به دا فیصله مونږ اورو. په 29 مئی باندې پرون ورځ باندې دا فیصله ولې محفوظ نشوه او ولې سناو نشوه، په هغه باندې تفصیلا خبره کوي. چونکه پرون په عدالت کې یو ډیر درز غوبل هم شوی دی. جج ویل چې دا فیصله به په 29 مئی باندې اوروم. دا فیصله بیا پرون و نه رول شو. یو عجیبه صورتحال چې عدالت شروع شوی کې یو عجیبه صورتحال عدت نکاح کیس کې خاورمانه کا پرون عدالت نه مطالبه وکړه چې دا کیس ته بل عدالت ته منتقل کړل شي. خاورمانه کا د بشرا بیبي سابقه خاوند دی چې هغه په عمران خان باندې دا کیس کړی دی چې عمران خان او بشرا بیبي په عدت کې نکاح کړی دی. جی دا کیس چلی جی. نو په دې کیس کې فیصله لډي محفوظ شوی و چې پرون ډیر پاسه روچنا په جج باندې عدم اعتماد کړی او جج ته وی چې دا فیصله ته بل عدالت ته منتقل کړي. زما پتا باندې یقین نشته. عمران خان ته کنزل ویناګانې هم کول، عمران خان ته خیره هم کولی. دینه پس بیا خاورمانه کا بهر وروته په عدالت کې دننه هم هغه عمران خان ته کنزل کول چې د عمران خان وکیلانو ولا خم وتوړ جواب ورکړی دی. د سخت جملو یو بل مطلب ترانسفر هم شوی دی دې طرف نه، ولا د عمران خان وکیلانو خاورمانه کاله کنزل ویناګانې هغه طرف نه خاورمانه کا عمران خان پسې کنزل ویناګانې کول چې بیا کله عدالت نه بهر وروته نو بهر هم عمران خان پسې کنزل کول چې عدالت نه بهر د عمران خان یو وکیل په یو سوق هم پسو کې هم وهله دي راغورزول هم مطلب یو ډیره بیزتی شوی ده. په عدالت کې دننه عمران خان پسې کنزل کول، خو چون کې عدالت کې دننه ججان صاحبان خواله ډیګله پته چې دلته عدالت کې کوس مونږ جګړه کو توهین، خو چې عدالت نه بهر راوته بیا هم کنزل کول. نو بیا په د کپتان یو وکیل خپل مټ کتل دی چې ته عمران خان پسې کنزل ولې کېږي. خو خبره پکې دا راغی چې بیا جج صاحب چې کوم دی دغه خبره ومنله او دا استدعا چې کومه د خاورمانه کا کړی و چې دا مطلب دا کیس ته بل عدالت ته ترانسفر کړی شي. نو جج چې کوم دی اسلام آباد های کورټ ته خط لیکلو چې دا کیس ته بل عدالت ته منتقل کړی شي. دا یو عجیبه کار شو ځکه د دې کیس فیصله محفوظ شوی او بیا هم جج چې کوم دی کیس بل عدالت ته منتقل کړو. او تاسو د یاد شې دینه مخکې کپتان چې کوم دی عمران خان ناری وخل چې زما په فلاني جج باندې د اعتماد دی، په فلاني باندې د اعتماد دی. خو دغه کیسونه هغه ججانو صاحبانو نه شفت کېدل، هغه ججانو صاحبانو نه بل جج ته نه منتقل کېدل او دلته د خاورمانه کا په یو خپل باندې په یو خلویلو باندې دغه کیس چې کوم دی بل عدالت ته منتقل شو. چون کې د دې کیس فیصله هم محفوظ شوی او بیا هم دغه کیس چې کوم دی بل عدالت ته منتقل شو. جی بیا خدا ګوره دا کیس لکېږي چې کیس شروع وي، کیس فلا فیصله نه وسنو او بیا هم یو پارټي وای چې نه مونږه دا کیس بل عدالت ته شفت کوو، بیا پکې هم لګ ډیر څه جوړیږي. خو چې کله کیس فیصله محفوظ شي واغې نه پسم بیا نو مطلب دا یو قسم لپاره کیس کې عمران خان سره زیاته وشو. جی بل طرف ته ګوره د عمران خان د کپتان مال چې کوم دی الله پاک ته زکه نیب چې کوم دی د راولپنډي بهریا ټاون دفتر باندې د ملک ریاض چې کوم دفتر دی چې کوم مرکزی دفتر دی پاغي باندې چاپه وهلې ده. دفتر نه واته کسان هم اریسټ کړي دي، دفتر کې توړ پوړ هم شوی چې هغه نه پس بیا ملک ریاض ټویټ هم وکړو چې په ما څومره ظلم کوي نو کوي، خو زه ما دا واده ماف غوا د کپتان خلاف د عمران خان خلاف نه جوړېږم. جی دینه مخکې هم ملک ریاض یو ډیر غټ ټویټ کړو چې په هغه باندې لډي ما یو ډیټیل ویلوګ تاسو سره شریک کړو. جی خپل د عمران خان سایفر کیس سماعت پکله کیږي. سایفر کیس سماعت 28 مئی باندې چې 28 مئی باندې بیا حکومت د سرکاري چوټي اعلان وکړ نو هغه سایفر کیس سماعت ونه شو. نو جج سے ویلي چې روانه هفته کې پیر منګل لو په دې کیس باندې موږ سماعت کوو، خو کوشش وکړو چې د پیر پر ورځ باندې موږ د دې کیس سماعت کو مطلب درې سلور ورځې پس. جی خپل ټی آی ته د سپریم کورټ پی ټی آی سپریم کورټ
نه مطالبه کړې ده چې څنګه نواز شریف د خپل پارټۍ بلا مقابله صدر جوړ شو، لکه څنګه بلا مقابله د خپل پارټۍ صدر جوړ شو. او تاسو د مطلب په دې باندې نوټس واخلئ، ځکه تاسو د دې چې کله پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن نو هغه کې بیرستر ګوهر چې کله د پارټۍ چیرمن جوړ شو نو دای په دا کوېسچن ریس کولې په هغه باندې کیس هم جوړ شو چې څنګه بلا مقابله د پی ټی آی چیرمن جوړ شو. نو اوس په دلته هم د سوال اوچت کړی چې د څنګه بلا مقابله د خپل پارټۍ صدر جوړ کړل شو او سپریم کورټ نه دا مطالبه کړې ده چې د تفتیش وکړل شي او د دې په دې باندې نوټس واغشتل شي. جی بل نون لیگ فیصل آباد ان 47 باندې دوباره ګنتۍ حواله سره چې کوم د پی ټی آی درخواست هغه دایر کړل شو، په هغه باندې عدالت نوټس اغشته شوی دی او په دغه ان 47 باندې فیصل آباد کې چې کوم د مسلم لیگ نون رهنما دغه نوټیفیکیشن د ګټ نوټیفیکیشن جاری شو نو هغه نوټیفیکیشن اوس های کورټ چې کوم دی کل عدم قرار کړی دی، اوس په دې باندې دوباره ګنتۍ کیږي او لګي داسې چې دا سیټ په هم پی ټی آی ته ملو شي. جی بل سینیر صحافي عمران ریاض چې کوم دی د هغه نوم ای سی ایل لیست کې و چې هغه حج ته د تلو اراده کړې وه، حج ته د تلو حکومت ته ریکویسټ هم کړی چې زه حج ته ځم او زما نوم د ای سی ایل لیست نه وباسئ. نو عدالت هغه له اجازت ورکړی دی، د هغه نوم د ای سی ایل نه وتلی دی او هغه اوس حج ته تللی شي. جی په دې ویډیو کې دا اپډیټس راتلونکي چې کوم اپډیټس انشاءالله ویډیو کې به سره شریکوم. ډېره زیاته مننه جی، والسلام.